بسم الله الرحمن الرحیم. باب الطواف علی الوضوء. دا باب دې په بیان د طواف علی الوضوء په وضو باندې. دا مسله سار مونږ ویلې و. ائمه ثلاثه هغه حضرات فرمایي چې حدث لپاره د طواف شرط دی او انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي. چې چا به د طواف وکړه د داغي طواف ونشه، لہذا اثر نو حدث بکی او بیا بغیل طواف بیا طواف. احناف امام ابو حنیفه رحم الله فرمای شرط نه دی واجب دی. چې اوسړي به حدث طواف وکړه طواف وشره خدام را دې چې پای باندې ګډ واجب شو دم باور کوي. او دا حدیث موږ سار ویلم دې لکه بل مضمون باندې پدې کې د حضرت صلی الله علیه وسلم او د شیخینو او د عبد الله ابن زبیر او دارنګي اسماء بنت ابي بکر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنهن وعن مجمعین دوی ټول اعمال ذکر کړي چې دوی طواف حدث سره کړو او دوی چې کله حج دراغلو نو طواف د بیت الله نه بعد دوی عمره نه ده کړې، معنی دوی قران کړی دی او یا تمتع والا حج کړی دی، خو عمره ما ته کړی نه ده. بیا تحلیل د پاره انتظار کړی دی تر فراغت اعمال د حج پورې. خاجی ز ترجمه درته کوم کنه دلته یو کسو ځای کنه یا انس ته وای کنه طالبان دې ور رسو کړم په आवाज نه و یو کس دلته یې کنه ان یا انس ته پونو کا تاسو ماشوم له ورپس جی محترمان جی وایا عبارت وبه قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القريشي انه سال عروه بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه ان اول شيء بدا به رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کړو. کیفیت ته حج د حضرت سرسو حضرت عائشہ خبر کم چنا اول شيء بدا به حين قدم اول هغه عمل چې پیغمبر علیہ السلام په شروع کړی و په وخت د قدوم د پیغمبر علیہ السلام مکې ته انه توضا د شکړو ثم طواف بالبيت بیا طواف د بیت الله کړو ثم لم تكن عمره مسلمانه بیا نو ګرځولې دا سفر په حق د عمرې کې بس. ثم لم تكن عمره لم يجعلها عمره بیا عمره نو ګرځولې زکه چې عمره وکړه ګرځیدا چې صفا مروان رستو حلق کړي او چې صفا مروان رستو حلق نک نو دا عمره نه وا نو مانسوا یا کو تمتو ماسوق الهدیه وا یا کو تمتو ماسوق الهدیه وا اور یا چې دي قرانو دین علاوه بل سنو جی. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير ابن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخرة من رأيت فعل ذلك ابن عمر بیا آخری چې ما څوک لیدل او نه ابن عمر سیبو ثم لم ينقضها عمره بیا دا په عمرې نو مات کړي. واذا ابن عمر عندهم دا دوی څخه فلا يسالون وغين تفوس نکي ولا حد ممن مضى ما كانوا يبدون بشيء حين يزون اقدام من الطواف بالبيت نو اغي چې ابتدا کوله په یو عمل کله چې ای په حرم کې قدم اخدا اول عمل طواف بالبيت ٹھیک شو. ثم لا يحلون بیا د طواف بالبيت نرستو چې کوم سای کړی دا بیا دغې نه پس ځان نه دی حلال کړي او یا داسې وایله چې طواف د بیت کړی دی بیا لم يحلوا معنی چې چا حج قرانو هم لم يحلوا
او کچا افراد هم لم یحلو او دا قران دی پارا طواف نه پس سعی نه لم یحلو اور افراد دی پارا طواف قدوم نه پس لم یحلو بل ينتظرون الى يوم الترویہ. وقد رأيت أمي وخالتي حين وقد رأيت أمي اوروي ما خپل مور کتلې وا اسماء بنت ابي بکر وخالتي خپل ماسی حضرت ام المؤمنین حين يقدمان یا تقدمان لا تبدأان بشيء دی ابتدا نه کول په یو سیز اولا من البيت د بیت الله نه مخکې سبل عمل نو چرابغه نو سبه کول یطوفان به طواف وکړه ثم انهما لا يتحلان بیا د اختزان د عمرینا یعنی د احرام نه نفارغو. بیا اوروي وقد اخبرتني امي او زه خبر کړم زما مور اسماء بنت ابي بکر ان اهلت هي واختها والزبير دی احرام تړلو د خور عائشه ابي او زبير رضی الله عنه او فلان و فلان او دارنګ فلان و فلان. اول فلان نه مراد عثمان ابن عفان دی او دویم فلان نه مراد عبدالرحمن ابن عوف دی رضی الله عنهم اجمعین. بعمره فلما مسح الركن حلوا ارکل چدوی رکن مسح کا سمانه شو مولانا سے سار منګل مسح د رکن پستا پورا کولو د صفا مروه نه دی صفا مروه اوک اورال حجر اسود ته بوسه ورکړه نو بس فحلوا لکه چې عمره نه فارغ شو او که حج نو هغه چې طواف زیارت وکړه صفای وکړه حلوا نو. باب وجوب الصفا والمروه وجعل من شعائر الله. ګوره علماء کرام دا زه مشکلاتونه دي او دا منګه چونکه مغازی کې ویل دي نو بیا مشکل نه دي. خزلا مطمئن نیم زکه زما په دې زړه کې تاسو پوهیږئ کنه په خون نه راکی زکه تاسو دل تراله بیا مراده بیا ځل تراله زکه چې مال خوند رانه ها یا منګه مطمئن ای وجه دا چې دغه یاره زما یو فطرت ته زم چې دا طالب زه خوشاله اوساتم بس دا زما یو فطرت بخوانی اوس نه تاسو نه خوشاله دا فطرت ته بخوانی خدا دې چې لازم لکه سمشوي نه مرته لکه تاسو سره کتابونه دا غما مخې یو لږه دا دوري طالب د دوري کتابونه لپاره یو خر پکاري ځکه ډیر شي کتابونه څوک ګوري دا دمره الله ها دا زیک د مشکلاتو نه دي. حضرت اوروه په حضرت عائشہ باندې اعتراض کړي. اعتراض بنیاد دا دی چې قران عظیم فرمای چې کم سره چې صفا مروه من شعائر الله فلا جناح علیه ان يطوف بهما. دین دا معلومه چې ګناه نشته کې یو سره طواف کوي. معلومه شو چې د طواف د مروه دا صرف د مباحات نه وي خدا نه واجب دی او نه سنت دی دغه چې قران ویلا جناح علی ان يطوف بهما. حضرت عائشہ فرمایل وروا ته پني پوښه په قران باندې ماشاءالله عائشہ لوی مفسره پوښه عائشہ خذوا خو په خذو کې ناشنا خذا الى اخره ورسد بم جو شو کان مولانا صاحب ها سبحان خذوا خو په خذو کې عجيبه خذوا اغي وی بچیا دا خبره نه ده چې چرستا ته چې څنګه وای چې داسې وي بیا په قران کې ذکرو فلا جناح علیه الله يطوف بهما بیا بلام مقدر الله يطوف قران ان يطوف قران د طواف ترغیب ور کوي قران د قران نفي نه کوي دا نو چې الله يطوف یې خجی نبي ابو څنګه چل کیږي اشاعت والا وزګار نیوز د شات نیوز کوم تیزو اچي نن پکې راشي تا خیال نه ورته اوس یو میسج راغی وای د فلان کې زلي امیر وی چې ما سره به قائم نیک بخت به نو مکه
خیر بهرحال الاخری خبره ته ځان سو نو اصل وجه سوا حضرت عائشہ یو تفسیر ده دا اشیاء به تفسیر ده وی خلق بچی حیل راتل نو په مقام مشلل کی یو بوتو دینو مناتو دی چې بداغي په نوم احرام اتړ بیا براله په بیت الله به طواف کو او صفا مروه له نتل هغه به ګناه ګڼ اول تفسیر دا ده صفا مروه باندې بنتل هغه به ګناه ګڼ چې موږ د مشلل نه راغلی اوس موږ صفا مروه کې تو سای سره کو نو کله چې دوی مسلمانان شو د بیا چې دوی صفا باندې تلل نو دوی یرا من خو زمانی مخی زمانی کې کرکا کولا او موږ به خودل ته طواف نکو چرته دی طواف باندې موږ ګناګاران نشو الله یمنا لا جناح ګناګاری کی وردا زما حکم دی او دا شاعر الله نه دی په شاعر الله کې سای کول ګنا دی مثلا هر شو دا یو شو دا موږ اول وایو په دې مخ کې دیم تفسیر دا دی پورې مخ کې بل تفسیر شروع کی دیم تفسیر دا دی چې بعض خلقو د صفا مروه دقه دي د منات پوجارانو بیا دوی مسلمانان شو چې مسلمانان شنو قران پاک راغله ول یطوفوا بالبيت العتیق بس اور هغه سره صفا مروه ذکر نشو دوی درخواست پیش کړي عجیب کار دی طواف د بیت الله حکم راغی او د صفا مروه ذکر نشته دی نو که موږ د طواف صفا مروه طواف کوو نو ګناګاری کو خبنا بلا جناح علی ان یطوفا اوس ان شاء الله مسله حل شو وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فقلت لها أرأيت آیا خبر راک ماته په دې قول د باری تعالی چې ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح دا معترض وی ښا قسم می دی په الله باندې چې نشته په یو کس ګناه الله یطوف بالصفا والمروه چې طواف د صفا مروه ونکي دا معترض وی ځکه قران وی چې لا جناح یطوف نو معلومه چې په تر کې طواف ګناګاریږي نه قالت عائشہ به فرمایل بسما قلت یا ابن اخي هروار په تفسیر نه پويږي نو ولې غلطه خبري وای ماشاء الله اے بچیا خدیونه وی خام و ان هذه لو كانت کی چرته چې څنګه وای چلکا ته چې څنګه وای چې په صفا مروه سای ګنا دی نو کی چر دا خبره وای کما اول تا لکه چې تا تعویل کړی دی نو كانت بیا آیت کې داسو چې لا جناح علی الله یطوف بما بیا الله یطوف او قران خو یطوف ذکر کوي بخا نو ماته وای نوی ولکنها استدراک اوس وی مسئله ته وکیدا انزلت فی الانصار دا نازل کړه شو په بار جنسوار کانو قبل ان یسلمو ودوی مخکې چې مسلمان شو مسلمانای نه مخکې یحلون لمنات الطاغیه دوی به احرام تړ په نوم د منات باندې الطاغیه چې عبادت تغي سبب د گمراهی وو التي كانوا يعبدونها عند المشلل هغه چې دوی د عبادت کو په خوا کې د مشلل دا د بت نوم دی او دا د قدید ته نږدې دی او ما کتل دی او کې وای نو بس ما سره رجستر شته زره تر اخلم او پای کې ما ټول نمونه لیکل دي چې د مکې نه څومره لري دی او مدینه نه څومره لري دی و شو کنه ما خپل سفر بګی لیکل دی ځکه دې ځکه ټول سودا نقد ده خیره سره ونه شو کنه خجیب فکان من اهل و اغسو چې احرام ترلو د منات طاغیه د پاره یتخرج د ګناګن ایت طواف بالصفا والمروه چې د صفا په مروه کې لاړ شي راشي فلما اسلموا هرکه اسلام قبول کو سالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ذالک بیا د حضرت په دې باره کې تاسو کا قالوا یا رسول الله انا كنا نتخرج ان نطوف بالصفا والمروه فانزل الله تعالی ان الصفا والمروه بیشک صاحب صفا و مروه چدا من شعائر الله داد الله د دین یادګارون ندی قالت عائشہ وقسم رسول الله صلی الله علیه وسلم
الطواف بینهما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سننا جائز کړو امر کړو یعنی قانون ګرځولیو معنی دا شو الصفا فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما دای چاله جایز نه چې صفا مروه په منځ کې سای پریږي دي بس خبر اخلاص شو مسله یو حل شو اوس د بل تفسیر لپاره دویم قول لپاره آغاز شروع شو الکه طالب جان مسلې باندې خو ته پوي کنه صفا مروه سای چې کومه ده عند الائمه دا فرض ده او ومن ترك السعي بين الصفا والمروه فبطل حجه واما عندنا صفا مروه سعي واجب ده من ترك السعي بينهما فوجب عليه الدم بس پوښو کنه ثم اخبرت ابا بکر ابن عبد الرحمن بیا دی چې ما ابو بکر چې کوم ځای خبر کړه ابو بکر عبد الرحمن فقال ما تدي ان هذا العلم یومان شو مبتدا خبر دا لوی علم دی اشیاء به چې کوم توجیه ذکر کړه دا لوی علم دی ما كنت سميتو دین مکه ما دانو اوریدي یو دما ان هذا العلم ما كنت سميتو داس علم خبره بچیا دین مکه تا چانه اوریدي وا دا خو د عاشق کمال دی ولقد سميت رجلا رجال من اهل العلم اوس دی وی چې ما یو توجیه بلم اوریدي دا اما د تکړه دا یذکرون دوی بدا خبره ذکر کوي ان الناس بشکا خلقو ممن داغه چانا ومن کې استثناء الا من ذکرتا الا ما من ذکرت عائشتو سوا داغه چان چاشیا به ذکر کړ دي عاشی چې کوم قول ذکر کړی دا د هغه چا قول دی چې دوی په صفا مروه باندې طواف کرکه غنلا نو الله وی کرکه مکوي بس اوس دا بل قول ممن کان یحلو دوی دا درخواست پیش ک چې بیت الله طواف سره د صفا مروه ذکر نه دراغله ٹھیک اوس ممن کان یحل لمنات کان یطوفون كلهم بالصفا والمروه فی طواف کو د صفا مروه فلما ذکر الله طواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروه في القران وليطوفوا بالبيت راغه او صفا مروه ذکر نو راغله قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروه وان الله تعالى انزل الطواف بالبيت الله میربان نازل کړی د طواف حکم په بیت باندې فلم يذكر الصفا قران خو صفا ذکر نه ک فهل علينا من حرج آیا په موږ باندې څه بوج دی څه ګناشته ان نطوف بالصفا والمروه چې موږ صفا مروه په منځ کې سایو کو فانزل الله تعالی ان الصفا والمروه من شعائر الله او زما بندگانو ولی کرکه کوي د صفا او د مروه په منځ خوشي ځکه دا خود شعائر الله ندي قال ابو بکر فاسمع هذه الايه واورد آیات یا معنا فاسمعوا هذه الايه ما دا آیت په تفسیر سره واورید نزلت فی الفریقین کلیهما دا د دوړو فریقینو په باره کې راغلي دي چې چا داوی ذکر نشته چې بغیر د ذکر نه طواف کو چته مجرمان نشو او دیم وی چې اوسه پورې موږ طواف نکاو نو په دې کولو د طواف کې خو جرم نه دی الله لا 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 جرم مرم نشته واجب دی لا 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 جرم نشته فرض دی خبر اخلاص شو ځکه چې نفي د جناح قدر مشترک بین الوجوب والفرض وفي نفس سره وفي السنيه مثلا شو خاف الذين كانوا يتخرجون ان يطوفوا في الجاهليه بالصفا والمروه والذين يطوفون وراء کسان چې طواف کو ثم تخرجوا بیا دوی ګناه غنا يطوفوا بما في الاسلام من اجل ان الله امر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا اغما تقولوا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت اسوا باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروه قال ابن عمر اصاب من دار بني عباد الى زقاق بني ابي حسين بس ګورا امام بخاری غوندي سړی وتا ته په دنیا کې چرته ملایږي مخکي دا باب ذکر کې وجوب الصفا والمروه الکه صفا او د مروه په منځ کې سعی واجب ده احمد اوس بل باب راړو ما جاء في السعي بين الصفا والمروه مطلب دا دی چې ټول صفا به نه راګیره نه ټول مروه سعی په ټول صفا او مروه کې نه ده
د سای یو مختص زیری د غلیدو یو مختص زیری واغه زی چې دی زقاق دار بنی عباد نواله تر زقاق د بنی ابي حسین پورې دی او دلته خدار نشته دی دا کورونه خوش نشته دی اوس احمد بچت ته ګوري چې د کم زینه سایو کو نو په خوا به خلکو چې میلین الاخضرین هغه په خوا ساده زمانہ وا نو دلته یو میل شین جوړ کړو غټا یو آلته شنه غټا وا دلته منډه ولا خوشوي او اوس کوم دی نو دیزه کې شین بلف دی هغه دې کې بیا شین بلفونه دي نو من شین بلفونو اله شین بلفونه پوه شو کنه د یو شین بلف نواله خوش قسم دي اوس کوم دا شیخ عبد الله چراغه دې دمر بهترین انداز سره هغه دې کې لرګي انداز سره جوړ کړ دې چې ته ګوره ته به حیران شې چې څومره ناشنا کار کړی دی الله نو پوه شو کنه من برق احزر الى برق احزر لا شکنا دیو شین بل نه تر بل شین پوری منډي بوای او خزانه وبه قال حدثنا محمد بن عبين قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول حب ثلاثا اذا طاف الطواف الاول خب ثلاثا کله چې به حضرت طوافونه کول رومبي درې پکې خب سمانه اظهار د جلادت د پهلوانه به کو ومشى اربان وکان یصاب بین المسیل عذرا صفا مروه د مسیل په منځ کې به حضرت منډه ولا اذا تو بین صفا والمروه فقلت عبد الله ما نافیت اکان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليمانيه عبد الله ابن عمر سے چې رکن یمانی ته ورسېده دلته نه خو به رو ته رکن حجر اسود تا قال الله بنا الا ان يزاحم على الركن عادی به ذکر وته چې مزاحمت په رکن راغی چونکه مخکې رکنی حجر اسود دی دلته عموما اوس چې تلاړ خدای په خدای ته ما سره بوزي کنه نو چې کله ته دې تلاړ شي کنه نږدې شي نو دلته کې خلک سوق نیت تړي هغه ولاړی چې احرام دا طواف ختم شي هغه دعا ته ولاړی څوک د حجر اسود ته ولاړی دې کرش وینو منډه نه ولکی دلته کې فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه دی به حجر اسود نه پری خود سو پوری بچی تنا پپنو اغست خپل کړي بنو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأة فقال خمخ کې ویل آیاتی امراته چرته مان دې ګډ ورکه یار قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم آیاتی امراته ټیک شه هغه موږ سار دوه داري واته شابه فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فتى بالبيت سبع وصلى خلف المقام ركعتين مقام رای بس دو رکعات کړو وطوا بين الصفا والمروه سبعا وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربن حتى يتوا بين الصفا والمروه اول خبردار چې پیغمبر علی السلام سنت دادی ا طریقه چغی طواف پسې فورن سای کړی دا خاص نور خبره ونه کړه جابر سے ورته مړه لا يقربن صفا د سای نمخ کی ګورې چې قریب نشي ورته الکه خپل کار خو پورا کړه نو کار نه پورا کې په نیمګړي کار کې زی خدای بنده بخاری لنه د خلاص شو په نیمګړي کار کې روانه دا څه مکو کنه جابر د حدیث مطلب یې تا دی نیمګړتیا کې مزه کار پورا کا خبیا مطمئن وته تیر شه خیر سره ونه شو شابه قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال سمعت ابن عمر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما شاء الله ما شاء الله قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم قال الله كنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة فقال نعم بس ګوره هغه خبره ده آیت تاسو صفا مروه په منځ کې سایه بدګنی وی او کنه وی ولی لأن كان شایل جاهلیه دا د جاهلیت خبره جاهلیت کې ودلته کې صنم اسمه اساف علی الصفا وصنم اسمه نائل علی المروه نو دی خو دین نائل او د صفا پوجا پاٹ کو زکه صحابه کرام چې اوسه پورې خدلته کې یا مشرکین ورته دا زمونږ درگاہونو اوس پکې تاسو منډي وای نو چې موږ کول تاسو ګناه دي او چې په خپل پکې زینو ګناه نه دي نو ځیل په صحابه وي
هغه په ځل کې دا ذکر کراله کان مثال جاهلیه حتی انزل الله تعالی ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما دا مې زکاوي تا چې دا دعا د ورسید التصفا ته کنه محدثین فرمای چې کم سره صفا شو دغه سای شروع کوي نو دې به دعا یو څلورمه کلمه وي او التب ان الصفا والمروه من شعائر الله د آیت به وي چې رسول دلته سای کومه دا دانا چې دستور د جاهلیت وي خومه نه د شاعر الله تعظیم کوما مثلا هر شو د صوفیانو نظر ډیر لري ترسي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوه ذات الحميدي قال مطلب دا شو چې د صفا د درې اشواط چې د دغیو دمنډي نای کې مغیوي چې دوی کمزوري شوي دي نو دارنګ دلته که دوی مو ولاړو نو دا برنه خو صفانه چې داسې کوزي ګنداسي نو دا رور راغله نو مینس کې خمنډه وکړه چې مشرکین مخامخ ناسو تماشو کوله چې پته ولګي چې دا مضبوط خلق دی جی زاد الحميدي قال حدثنا قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت واذا سعى على غير وجوه بين الصفا والمروه. ګوره امام بخاری صاحب دو مسلې ذکر کړي یو مسله دا چې موږ سار ویل دا حایضه کې بیمار شي په تمام اعمال د حج په ځای براوړي سوا د طواف د بیت الله نه دغه چې دا په جمعه کې پر هغه لپاره شرعاً اجازه ته چې تاخير وشي پکې ګناه نشته ده. دویمه خبره دا د وایزا سال غیر وزن بین صفا و مروه امام بخاری وی کې صفا مروه کې یو سره سایو کې اور عدد سنین هم پروا نشته ده. اګه صفا مروه کې دې کې عدد سنوي نو غیر لپاره شرط نه ده. کومنګ وی چې شرط خو نه ده واجبات نه ده خدا سي واجب نه دي لکه څنګه طواف بیت الله شریف دی پاره په اولاد ده ها کچه په دې مېز کې ټوپک ارشو پوښو کنه نو خیر د دغه کیفیت خپل سای پورا کول شي وایي کنه احمد جی ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشه انها قالت قدمت مكه وانا حائض ولم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروه قال فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يقول الحاج غير الا تطوف بالبيت حتى تطهري. شابس. ابي قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب التحويل وقال لي حليفة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو طائف بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طول مرګري چې څومره غلو نری سره بغیر د حضرت سیبنا بل چا زغه هدیه نه و غیر د نبی علیہ السلام نه طلحه سیبنا بس. وقادم علي من اليمن من مخي ویل علي سیب د یمن نه راغله او ما هو هدي اغه قرباني وا فقال اهللت بما اهل بالنبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره. کوم مرګور سره چې قرباني نوا حضرت وی چې د عمرې نیت خو په عمرې خلاص کړي او کې د حج نیت وی نو عمره کوي او دی لپاره چې زمانی د جاهلیت هغه رسم چې کوم دی عاده خاور لاندې راشي ويطوف ثم يقصر طواف د بیت الله او کی او ثم يقصر او يحل بیا د قصر او کی ويحل او ځان د عمرې نه فارغ کی. نو معنی دا شو دینه بعض علما کرام فرمایي لکه ګوره مولوی سیوا څوک لار شي حج لا ادا ایوب لار شي حج لا اون شو کنه اوس دغه ایوب چې حج لار شي نو دې اول عمره وکي او دې ته وی چې ته اوس قصر وکا دا وخت قصر کا ولی اوس کې چې ته حلق کای نو سلور 15 د پس خو بیا حلق کای نو دې لپاره عمرې کې قصر وکا نو چې د حج ارکان نو فارغ شو بیا به حلق وکي ونه شو کنه انا اوس قصر وکا بیا د رسول حلق وکي.
ها الا من كان معه الهدي الا من كان معه ها کی یو سړی داسي چغی سره هدیه وی هغه د تحلیل جایز نه دی فقالوا ندوی الګر ټول پتا روان دي فقالوا دوی ننطلق الى منا وذكر احدنا يقتل منيا ګورا بعض خلک په دې نه پوهیږي ها اچھا بخاری ویلی او د بخاری مزاج نه خبري ان بیا په دې سره دوی هدايه حل کول شي کله دغه عبارت په هدايه کې راځي الته کې علما ترجمو کې چې ننطلق الى منا وذكر احدنا يقتل منيا من به منا ته په داسې حال کې زموږ د مذاکیر به د منی نه ډکوي ادینه بنیان ساسي موږ له دمره موقع خو پکار ده چې موږ خپل بیان سم بستر شو خضر یخو او بیا خ صفا ستره منا روان شو اړي التدا معنی کوي دا معنی نه ده دا معنی نه ده ما په دې کتابونه کتل دي ستا حاشده دا ابن بطال می په کتل دي دا ډیره خص شرح ده خدا ګډه وډه ده ګډه وډه معنی دا ده چې اباسي التر اور دي هغه باسي دلتر اور دي زما خیال دی عالم بزرگ چې چالي کړي دا طالبان ته مسوده حواله کړي نغي بس ګاسي ګندلې دا بس دا خیال دی وکنه لکه اوس منګه بخاری ثانی کې چې منګه اتیمه وایو نو اوس دې کې اتیمه اوس راځي ایروس راوړي وظاهي مخکې راوړي داسې ابوابو کې تقدیم تاخير دی خو شیخ خد زم دا ټول اشم په دې ټکره اصل د صحابو دا مقصدو چې دا حج دی دا خود تکلیف عمل دی راحت نه دی دا د تکلیف عمل دی راحت نه دی نو منګه پریګی دی چې منګه دا دغه احرام مات نکو او زمونږه د اخیری مری او بدن ببر مبری چې منګه طواف ته منا ته لاړ شو عرفاو کو بیا راځو طواف زیارت کوي نه پس بزان فارغ او که اوس تاسو نو نقطر مذاکر منی تاسو تازه موږ د شپې هم بستر شو اوس لا موږ مذاکر لا پورا فارغ نه دی یعنی کنه په دې حالت کې زو دا خود طرفو حالت ته دا خود سرور حالت ته موږ به دا خبره یادو روان بيو نه لغه تکلیف موږ لپاره معنی دا ده تاسو د حاشیم ویل دي وی وذكر احدنا لقربه بالجماع يقتل منيا بس تاشي په دې مکرخه کې لیکلي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حضرت دا خبر ورسیدا چې صحابه کرام په تحلیل باندې خوشاله نه دي یعنی عمرینه په فراغت خوشاله نه دي دوی وی خپل د احرام له طول ورکول غواړي حضرت تسلی ورکړدانو چې شوی حضرت ګوره ما هدیه نه دلېګلې نو که ما ته مخ کې پته وي چې تاسو زما احرام ته ګوره نو ما به هدیه نه ولېګلې نو په جمع به احرام کولاو کړم اوس ما هدیه لېګلې ده زه پابندم په نه پرانستو د احرام تاسو خو پابند نه نو تاسو پرانسئ خلاص لو استقبلت من امری مستدبرت که چر معنی یاد کا لو استقبلت من امری که چر مخی علم ماتا زما د کارونو نا آغا استدبرت چې اوس په خبرې گما څنګه تاسو خفقان دي ما اوشګنا بیا سجل کړو ما اهدیتو ما به قربان نه ولې غلې ولولا انما يلهديا که چر ما سره قربان نه وي لا حللتو ما بزان فارغ کړو مخکې حدیث تعویل دی وحاضر فانا سكت المناسك كلها غير انها لم تطب بالبيت فلما طولت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنتقلون تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج جوازي فامر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج مع الى التنين فاعتمرت بعد الحج چلو قال حدثنا مؤمر ابن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصة قال كنا نمنو عواتقنا يخرجنا منګ خپل پیغلی جنکه منا کولی چې دوی بار توزی لکه منګ به اختر ولا او داسي یعنی اجتماعات ولا منګ به خپل پیغلی نه پرې خو دی فقدمت امراه رالي وخذا فنزل القصر بني خلف دا حدیث مخ ویل دی
ٹھیک دا ابتدا کی کتاب العلم کتاب علم رالا بنی حلب بنگلی تنزدی فحدثت دی بیان کہ ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خور چې وا دی او صحابي په نکاح کې وا قد غدا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سنته عشرة غزوه هغه صحابي نبی علیہ السلام سره 12 غزواتو کې شریکو او زما خور خاون سره په 6 غزواتو کې شریک شي وا هغه وی کو نانو داول کلمه منګه علاج کو د بیمارانو ضعیفانو او د زخمیانو ونقوم علی المرضى او خدمت تولار د مریضانو فصالت اختی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت هل احدانا باس عائشہ پمغانی گناہ علم یکن لا جلباب الله تخرجا چې صادرنی اولاد نشي قال حضرت فرمایل لے تلبسها صاحبتها من جلبابها کہ دې څنګه خپل نینو گاونډای دی ورته خپل جلباب کې راي اشاره کی والتشهد الخير ودعوه المؤمنين فلما قدمت امواتيه سالت امات تپوسو او قال سالناها یا موږ نه تپوسو قالت نو دیوی اوس ګور دې کې یو خبره یاد کا دا موږ مخ کې ویل کتاب سورۃ حدیث تر شه ده اتی مزاج تو کله چې و نبی علیہ السلام ذکر کوي فداه ابي امي الله اکبر کله چې و ذکر کوي فداه ابي امي وکانت لا تذكر رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن دیو پیغمبر علیہ السلام چې ذکر نه کو الا قالت بیابا یعنی بی ابي فامزه په یا بدل کا بیابا یعنی بی ابي زما مور پلار زار شي فقلت ما اسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بیابا فقاد لتخرج العواتق وی اباسه پیغلی وزوات الحدود او پردنا کی یا او العواتق زوات الخدور تقدیم تاخیر والحیز فیشهد الخير حاضر شدی دعاګانو تا اے الخير نیک عمل تا یعنی تقریر تا ودعوت المسلمین وتعتزل الحیز المصلى حائز ادگان لرکینی فقلت حائز بم ادگاہ ترازی فقط اولیس تشهد عرفت او تشهد کذا و تشهد کذا دی یو ټکی د فار ذاتم روایت ذکر کا چې حائزی مصلا ترات لیشي نو مصلا ته حاضر اتی شي و نیک بختی منات تلیشي مزدلفی لتلیشي عرفات تلیشي مصلا ته نشی راته هغه مصلا علی حکم المسجد نه دی زار چمدتانا باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى وسئل عطاء من أعطاء من مجال گورا دیده که یو مسئله یاده که خواه خستا خوندور خبر یاده که حاجی صاحب چې د عمرې نه فارغ شو ائمه ثلاثوی چې د حرم نه احرام تړي او زیبا عمرې نه فارغ شو یوم الترویہ حج احرام چې تړي حرم شریف نه تړي یعنی بیت الله شریف مسجد حرام او یو قول دا چې د مکی نه احرام تړي ما یطلق علی مکه لکه محسب نه بغیر محسب نه بنه تړي محسب اگر چې زمينه په مکه کې ټول یو شان دی اوس خدای زمانه خبره احناف وی حج احرام دے پارا حدود حرم متعلقات حرم کافی دی کہ تو حرم مکی نہ احرام تڑی کہ تو محسب نہ تڑی کہ ابتح نہ تڑی نو ارض نہ تو احرام دا حج تڑ لشی او پدی مسئلہ کی امام بخاری علیہ رحمت دا احناف تائید کی نوئی الاعلار من البطحاء وغیرها احرام تل دا مقام بطحانا او غیر د بطحانا للمکی وللحاج مکی دی پارا او حجی دی پارا جائز دی مانا سشوا علاقه خودل ته نتلی حج لا او زه مکه کې پاتې کیږم مکی والی او کې حجی بطحان احرام تل شي او د حرم نم تل شي حدود حرم جدید اذا خرج الى منى سئل عطاء عن المجابر اي يلبي الحاج فقال كان بس ګور وسئل عطاء او تپوسو شو د عطا سیبنا عن المجاور د اوسیدون کی د مکینا ایولد بالحج اده د تلبیه د حج بوي فقال كان ابن عمر یلبی یوم الترویہ او کنا حتی ابن عمر چې هغه به اتم د ذل حج باندې تلبیه ویل کنا
اذا صلى الظهر چې کله ماسپخین مزبو کوم واستوى على راحلتي او کې بنا سب خپل سورلای باندې ګور علماء کرام دې ځکه یو مسله یاد کړه مسنون عمل چې دی د حج لپاره یوم الترویہ 8 تاریخ د ذوالحج سحر موس یو کې حرم شریف کې نمینا تبلار شي نمینا کې و ماسپخین مازیګر ماخام ماسوتن د بل رضی نام تاریخ سارنه موس دا 15 موزونه به چرته وکي مینا شریف کې بوکي دا په هدايه کېشته بعضی حضرات داو چې ماسپخین بزی مینا تا حقیقت ماسپخین موس بوکي نو مینا ته بلار شي نو مازیګر ماخام ماستن او سار سلور موزونه بوکي نو بیا به مینا کې چې شپه دې تیر کړه نو سار به نو تاریخ شې د ذوالحجه نو ته بیا عرفات تلار شي او د عرفی مسنون عمل چې دی د زوال نه شروع کیږي الی غروب الشمس و دې ځکه یو خبره یاد کا روان د روس را روانه ده حضرت مخ کې وایي ما قاعده ده چې زمونږه د دې په حساب کې شپه دراتون کې را سره حسابيږي پوښښ کنه لکه مونږه نن سوې نن زیارت شپه ده سات جمعرات کنه نو موږ زیارت شپه ده نو سبا زیارت ته موږ ته د جمعې شپه ده لکه جمعې شپه روس راځي زموږ حساب ده خو د حج مسائلو کې یاد ساتئ دا اهم خبره نقطه یاد کړه حج مسائلو کې دا نه شپه د تیشوي رس سره حسابي نه راز د زیارت شپه موږ به نه وي موږ به د بوت دې شپه کې د بوت احکامات به جاری کیږي خوش بدیما لکه ګوره مینا نن ته عرفات کې مثلا نن یوم العرفه ده نو نن خود عرفه د زوال نتر ماقام پوری ټاټیمو یو سړی بیمار دی نا جوړ دی رخص اجانو کې ګډوډ شه دیر مناو د مزدلفه نه خبر نه دی د یار چې ترالی مزدلفه کې دی پروت دی جیسه څه کوي بس وختره راغلم دلته پروت دی مانو ویل کاکا عرفات نه تلی ما ته چا خو نه دی ویلي استاد دې نه بوت او ماسوتن موزي الته وکړه بس الته وقوف شو نو حج مشو زکه چې داغي د پر مسنون غز خو زوال نه ماخام پوهه ده خو کې چیرې سوزر په بنا پاتې شو نو د اختر سهار پوری عرفات میدان ته کې دی لانو حج به وشي الله دې حرمین او شریفین دا بادشاہان دې آباد ساتي دوی چې د پاکستانیان یا چې د څومره غیر ملکی حجان سره کم تعاون دوی کوي الله شاید مثال نشته ده حاجی صاحب لکه څوک حاجی صاحب زشم بیمار شوم هسپتال کې ما اوس احرام برالو تړي هسپتال کې احرام برالو تړي ما ته تربیه وای اوس په فرایض ما باندې خامخه کوي وزل د منات تلو نیم د عرفات تلو نیم نو دی به ما په خپل گاډي کې بوزي عرفات کې نو درځي بوزین ما خام پوری هسپتال کې د عرفات هسپتال کې ما ساتي او که دین زیات تکلیفي د بیا د ما خام نرسته و بوزي نو ما سره یو غنټه نیمه 2 غنټه بال ته پاتې کی بیا به مزدلفه لراوي اغي کوشش کوي چې حتی الامکان چې ده حاجی صاحب نه په حج کې کمې رانش داسې خلق ته چلته لارې ته به حیران پاتې عظیم چې دغې دا الله چې ساتي خود دې خدمت باندې ساتي او زه په دې لیکلي بادشاہ حرمین نه دی زه په دې لیکلي خدمت الحجاج شرف لنا چته خدمت الحاج شرف لنا تاسو دې حجانو خدمت زموږ شرافت دی بعض خلک به ودسه د پاکستان نه چې لاړ شي به ودسه وای دوی زمنګا په پیسو پالل کی یو حاجی څومره پیسې لګي نو ال تبدیل ته نو یو حاجی څومره پیسې ضایع کوي حرمینو کې 200 نه زیات نوکرانی صفا کول لا ابو راوړل لا اسونو بدلول لا 200 نوکران نه سوا دي ایله تنخواه ورکی ستا په سر ورکی
او چې یو ګلاس کې دی وبوس کلی بس الته لیکل دي ما ذکر کېشته بل درس کې وځي چرته دل تراون تاسو وکي دوا او هغه کې بوبو چم تاسو هغه کې بالکل ما راوړې دي حرمینو 100 ریال باندې چې کم کولر الته کې اجان یو خوا مستعمل کاسات مستعمله ګلاس مستعمل او بل خوا غیر مستعمل اوبوس کا الټا ور بل ګلاس اوبوس کا الټا ور په یو ورځ کې کده یو ریال ګلاسي کنه بزرګاو باندې په لکونو باندې ګلاسونه ختمي ای نور راوړي عجیب مخلوق دی نو خیر بهرحال دا یو نقطه په میاس کې رااله قال عبد الملك عن عطاء بن جابر قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بزار لبينا بالحج وقال لك صبرك ګوره فأهللنا حتى يوم وجعلنا مكة بظهر بظهر خلاص کا جمله مخکې مبه بظهر منګه مکه شاته پر خدا معنی یاد شو وجعلنا المكة بظهر اے ترکنا المکه خلفنا مانو کا ما مکه رسو پر خدا نو معنی دا شو مکه خودل تو کنه او تا احرام د حج دلته نو تړه امام شافعی سے وہی چې مکینا احرام ضروری نه دی حدود حرم نه احرام ضروری دی ها بیا وی رسو سوی لبینا بالحج موږ د خپل وټل نه تلبیه بالحج ویلی وا مثلا شو جی وقال ابو زبير عن جابر أهلنا من البطحاء وقال عبيد بن جريج يا ابن عمر رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت دا مصاروي خلق چې ذل حج پړم به تاریخ احرام ته چې دینو اتم ته انتظار کوي وانت حتى يوم التروية فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث بي راحلته ما حضرت تلبیه نو کتلې سو پر چې حضرت صلی روانه شوی نو نو مطلب یې څه شو په یوم الترویه باندې به حضرت مکه پر خدا صلی به مینا روانه ده نو تلبیه به ویلا زه ځکه درس عمل کوم جی باب حين يصلي الظهر في يوم الترویه ګوره ما د توسو وی کنه ښا او دلته یو ډیره ښه نقطه ده دې ته وکړي نن سبا دغه حساب دی مسنون عمل خدا دی چې تب ماسپخین مزمنا کې کوي منا کې 500 مزونه شي 8 تاریخ چې سار لاړ شي ماسپخین مازیګر ماخام ماستن اور ساردا بکای لیکن کی چرتاس باندې تقدیم او د تاخير سو مسائل د بادشاہ اور امیر وقت نراشی تو تب دغی اطاعت کوي بس لکه اوس دې زمانہ کې حجاج زیاتی نو یوم الترویه خو سار ده دی اوستا اجانو ته غسل کوي حرامونه تړي او روټه خوري روانه وي نو بس شپې بسونه روان او چې کوم ځوانانی نغي ناشتي ساخه دی باندې عمل کې په فقه باندې سار موضوع کې حرم شریف کې او بیا حرامونه وتړي او بیا پیدل روان شي دا چې بډای بغیر د بس نشیتلې یا چې سره لکای لګیدلی نه خدا نو بیا لوی مصیبت بیا سړینا فضائل ټول پاتې کیږي بیا به دغه خامخه هغه د پاره بیا وته مخکې دې بس کې ځکه زنای چې د زمرو سفر پیدل کول شي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز اين يصلي الظهر يوم الترويه يعني منا چل ٹھیک دې روان شام قال قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خبر ک په یو تاسو خبرې چې تاسو نبی علیہ السلام نه ذکر وی اين صلى الظهر والعصر يوم الترويه قال بمنا قلت ما في فين صلى العصر يوم النفر نفر پوښي نفر چې مینا پرېږي دي اوس لار اخري ګوره ها یوم النفر دي ته وی لکه ته یوم الترويه 8 دي نو بیا نو عرفه ده بیا 10 مینا نو 11 مینا 11 مینا 12 مینا اوس د 12 مینا باندې یوم النفر کې دیالسم ته نه پاتې کیږي د یوم النفر من المنا او کې پاتې شوی دیالسم ته یوم النفر هغه دی نو کله په 12 تاریخ حضرت مازګر مصطفی ته کړو محسب کی کنا اوس براشي
قال بالأبطح ثم قال ابطح او محسب یو دی قسم قال افعل کما يفعل امراؤک بس او چې تاسو بادشاہ سوئی نو نظم ولا مخرب جی. أبي قال حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنس حدثني إسماعيل بن عبان قال حدثنا بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا ذاهبا على حمار فقلت حين صلى رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر قال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. باب الصلاة بمنى. خجی بابو الصلاة بمنا مز پمنا باندې اصلا ځا شو چې ماسپخین مازیګر ماخام ماسو چلو آسان دی. ابي قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا ابن عمر قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بمن ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان صدر من خلافته. وبه قال حدثنا ثم قال حدثنا بس عن ابي اسحاق الحمداني زوي وي خان عن ابي اسحاق الحمداني عن حارث بن وهب الخزاعي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اكثر ما كنا قط وامنه بمن ركعتين. بس مزرا کړو مونږ ته نبی علی السلام ونحنو اکثر مونږ ډیر زیاتو ما كنا قط بیلی براشی راغله بیلی راغله الحمدلله ما كنا قط منګه دمر ډیرو چې دمر منګه چری هم نو او بیام وامنه او مامون هم په منا رکعتين. کورا دې د کې یو مسله یاد کا شیخ خدا مخ کې مسأله علماء کرام دادا چې آیا حرمین استغفر الله حج په موسم کې منا مزدلفه او عرفات کې چې کوم 2 رکعات دي دا قصر سفری دی او کې قصر نسکی دی. مولانا زکریا علیہ رحمت خدا لیکي چې ائمه اربعه د دې خبره قائل دي چې دا قصر سفری دی قصر سفری دی. خو امام احمد ابن حنبل یو قول دی امام شافعی سے امام مالک سے یو قول دی چې دا قصر نسوکی دی. اوس په دې مسله باندې حرمینو کې لوی جګړې خصوصا منا مزدلفه عرفات حاجی سے بدا دا حاجی سے دی د منا مکی باشنده دی ا دې حرام د حج تر منا او د مکی من کې شپږ میل دی بل د قصر کې الکه ته مسافر نه نو دی الرکعتین من مناسک الحج لوی جګړه منګ ویو دلیل یاد کا منګوي چې دا قصر سفری دی او اغي لوی وجدادا چې حضرت عثمان ابن عفان لوی مفتی خو دوبل سوکتینا نو دی اول با قصر کو روسو اتمام کو نو کله چې دی الته واده کو بیا روسو اتمام کو نو معلومه چې مسافر ځان نه غنه نو ځکه اتمام کو نو عمل د عثمان په دې خبره دلالت کوي چې دا قصر سفری دے نسوکی نہ دے. چلو جی. وبه قال حدثنا كبيس بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من ركعتين المتقبلتان. ګوره اوس دغه روایت دا علما ته تبالته وي په خطبو کې دغه روایت وي ثم یعنی نبی علیہ السلام سره 2 رکعات کړو ابو بکر سره عمر سره ټول سره موږ 2 رکعات کړي په مینا نو تاسو بیا 3 رکعات څنګه کوئ. ثم تفرقت بكم الطرق بیا معنا بدل شو په تاسو باندې طرق سمانه نور طرق بدل شوي فیا لیت حظی من 4 رکعات متقبلتان. هاي کاش چې وې زما برخه په زید 3 رکعاتونو 2 رکعات مقبول. مطلب څه شو دیوی چې زوم 2 رکعات کوما چې دا 2 رکعات راته الله قبول کی نو 3 راته بهتر دي. خو مونږ وی چې دا خود سفر په بنا باندې بهتر دي اوی د نسک په بنا باندې چې قربان. باب صوم یوم عرفه. ګورا علماء کرام د یوم عرفه د 9 تاریخ روزه دا سنت دی دا عاشوری پسې نمبر 2 دی دا سنت ده لیکن حجاج د پارا فقهاوی چې مکروه ده او دغه وجه دا ځکه د حج
او یوم العرفه اصل شی مقصود قیام د عرفه دی او ګرمي ده نو چې ته وګي نو ته په دې ګرمه کې قیام څنګه کوي یو ځای ربل ته نمرې ته وسنګ دي مزدلفه له وسنګ راځي نو دا ستاد د فقج ده دا بستاد ارکان په دا کولو کې حائل واقع شي لہذا للحاجی مکروه ولغیر الحاجی المسنون او رسول الله صلی الله علیه وسلم شو ای پخپل چې سکل جی نو نیول جی ابي قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان بن زهري قال حدثنا سالم قال سمعت عمر مولى ام الفضل عن ام الفضل رضي الله عنها عنهم قالت شك الناس يوم عرفه في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه دا قد مر هذا الحديث اذا غدا من الارار الى عرفه اې دې سړي ګوره التلباب التلبيه تشه اوس وځم التلبيه مرفوع بزان لويما التلبيه والتكبير اذا غدا من منى الى عرفه ګوره مولانا صاحب تلبیه چې دا نو دا خو د یوم الترویه د احرام نه پس د حج تلبیه پتا مسنون شوی دا ایو ځل خروکون دی مسنون دا خو چونکی دی کی ایام د تشریق مراله نو نه هم د عرفه د سار موز نه پستا پتا ایام تشریق تکبیرات لازم شو دا تکبیرات چې پتا باندې دی نو دا لکه دلته سوال لسم مازیګره پوری دی نو التم تابن سوالسم مازیګره پوری دي او زکه دی وی التلبیه او تکبیر تلبیه به هم وای او تکبیر به هم وای اذا غدا من منى الى عرفه چې کله تروان شه د منى عرفه ته نام تاریخ سار مزه پس چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي وقال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك وهما غاديان من الى عرفه كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه مطلب څه یعنی تلبیه مسنون ده او تکبیرات مسنون دي یا خو ګوره تکبیرات واجب دي کنه مزپسي اغه نه علاوه ګوره مسنون دي چې تر روانه تو تکبیر کې څوک لبیک اللهم لبیک فلا انکار علیه او کې چا به الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد فلا انکار علیه چلو باب التهجير بالرواه يوم عرفه باب التهجير بالرواه يوم عرفه ګوره مولانا صاحبہ ما درته وی چې د عرفي وقت د وقوف د زوال نه رسو شروع کیږي نو اوس دانه چې تو په مینا کې او په بل ځای کې ځان باندې مازیګر کې بیا الته دی التهجير يوم عرفه یعنی زوال نه مخ کې ځان رسول عرفه له پکار دی ځکه چې عرفه زوال نه رسو وخت شروع کیږي نو کم سے کم چې د وخت شروع کول نه ته مخ کې روان شي ٹھیک شو او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الحج عرفه الکه وقوف د عرفه چې د سر حج مکمل کیږي الحج عرفه ما التهجير بالعرفه وقتی ذا وقتی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي وقال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك للحج اجي انا الا يوم من الصبر کو دا حدیث مخینه ته چې د خاصان خو ما بیماری ده پوښ کنه ځکه زما کتاب خلاصيږي نه زمال ز خپل نه پویګم کنه ناراضي زم چې دې تعلم ناراضي از استاد وخت به خراب شي حجاج ابن یوسف بادشاہ حضرت عمر رضی ابن عمر چې د وخت لوی شخصیت عبد الملک ابن مروان خلیفہ او دغه گورنر حجاج عبد الملک ابن مروان حجاج ته وی ګوره چې د ابن عمر دنه خفن شي او ته د حج په مسایلو کې دینه هدایت اخلي اوس ګوره یو فقیر بل فقیر بدشي ندی چې هغه سویل بیا هغه پښخوز ورکړو کنه یاره څه طریقې سره دې زخمی کا دا دې چل جوړ کړم نو حضرت ابن عمر چې غرمه شو زوال وشو نو دیراغه ابن عمر سے چرته دی هغه گورنر چرته دی د دنن راغه فیما کې وګا بات گورنر جی په دلته راځه کنه خطبه وایا کنه بعد زوال خطبه شروع کیږي وخا دمره خو مال موخرا کې ز پزانو بو اچو ما علامه ما دغه ګرمي بو ز علامه اذا شاب علامه خضر راشه آیت اشاره ده كتب عبد الملك ابن مروان خلیفہ
دي خط دکلو حجاج تا الله يخالف ابن عمر في الحج فمسائل کې د ابن عمر با فمسائل د حج کې د ابن عمر مخالفت ما نه کوي. فجاء ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راغه سالم وی وانا موضوع سره یوم عرفه حين زالت الشمس چې زوال شو فصاها عند سرادق الحجاج چغه کړه ابن عمر سے خوا کې د قناتونو د حجاج قناتونو وکنه حجاج چرته وای فخرج علی ملحفتون او په دې باندې یو صادرو معصفرتون رنگداري بادشاہ وکنه. فقال مالک یا ابا عبد الرحمن سدی جی قال الرواه سمانا سفر کول دی روحا معنی زوال نه بعد خطبه ویل دی ان كنت تريد السنه کہ په سنت عمل کې ناراضه قالوا حادثه ودلتا نام او کنا دا ټیم دی کنا ٹھیک شو دی اجازه دا پته نو چې دیو کی خطبه ده. قال جاج فنزلني حتى افيد على راسي دمر انتظار راکا چې زه بواړم په خپل سر باندې ثم اخرج بیا راوزم فنزل دیراغ حتى خرج الحجاج وصار بيني وبين ابي دا حجاج چونو زما د پلار منځ کې روان شو. پلار څوک دی ابن عمر زوی څوک سجن سړي زامنو. فقلت ما ورت ان كنت تريد سنه فاقصر الخطبه او کته انتظار کې عمل کې په سنت باندې نو خطبه په مختصره وای واجل الوقوف او وقوفا زرکای. فجعل ينظر الى عبد الله حجاج عبد الله تو قتل چې دا استاد زوی صحیح خبره کوي. فلما را ذلك عبد الله قال صدقه كان زوی ته تصوی مسله ولا ګوره مولانا صاحبہ اصل عمل په عرفات کې وقوف ته وقوف نه کھڑے ہو کر په ولاړ باندې الله په دربار کې عبادت ته. ګوره زما د زړه یو چغه ده کنه د زړه چغه ده او لکه زما د زړه کې اوچاو ده کنه کې دي زما د زړه په تقریبا دا خبر لیکلي الله دې پتا ټول حج د عرفات دا میدان نه دی الله یو عجیب منظر د قیامت او دا زما خبر یاد تاسو بټول دي ان شاء الله دا خلق ولاړی بادشاہان ولاړی دا عرب عربیان چې کوم الله نه غواړي کنه دا خزي او سړی دا نور کې ولاړی الله یا الله دا چې وی جاری دعاګانې غواړي. واقعي د عرفه رز عجیب رز الله ان وقوف معنا زه په دې ولاړی او دعاګانې غواړي اسو ناسي حقوق چې لازمي دي جی. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم ان ناسا اختلفوا عندها يوم عرفه في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعير فشربه. باب الجمع بين الصلاتين بعرفه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاه مع الامام جمع بينهما وقال ليس حدثني وكان ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج يوم ميلاد الجمع بين الصلاتين بعرفه خلاصي ان شاء الله تعرض نشته شپه د له شپه ده او چې 3 غنټه خوب وشي نو ټول شپه بخاری وي ان شاء الله. الحج عرفه الوقوف على الدابه الجمع بين الصلاتين توجه کوا. عرفات په میدان کې جمع تقدیم دا عند الکل دا معنی د ماسپخین په ټیم کې د مازیګر مذکول دی دیکھ اشکال نشته ده. خو صرف حنفی مسلک چې چا فقه ویلی او هدایت چا ویلی حنفی مسلک کې جمع بین الصلاتین ماسپخین اور مازیګر دا مشروط تی په یو څو شروطو سره چې رزم نهم د عرفی وی اور مز کونکه محرم وی احرام تړلی وی او دا مز با جماعت وی او هغه امام امیر الحجاج دا قاعده یاد شو امیر الحجاج بس دا قول امام ابو حنیفه صاحب دی. ائمه ثلاثه او زموږ صاحبینم قول دا دی چې جمع تقدیم هر حجی محرم کول شي سوان کانا مال امام الامیر او بغیره. نو معنا التا جمع تقدیم
حجان کول شي منا ته یعنی نمرې ته ضرورت نشته که مسجد ته راتلی ضرورت نشي خپل امام په خوا به ریډوانی خو هغه پسې موږ کو او زه سکاله مسافر وم الحمدلله التا انا ما تقریبا چې ده یو نیم میل یو خانه او یو نیم میل بل 3 میله سفر می کړو مسجد نمرې ته راغلم او دواړه مزونه می با جماعت التوکری نمرې امام پسې پوجي خود ځان می خستړې کا ما د جون پته نه لګي راشه په دې مسجد نمرې کې نن خموزو کدي امام پسې دواړه اسی چې په خیمه کې بیا د خپل الته هم څه شی ما کنه ارزه بیا الته کې په خپل مزونه کوم الته کې بیا زما اقتدار دا که کم سړو سم حج د ځکنه واته حج وشو نو دې زه مفتی سے مقرر کړم نو بیا الته کې فتویم زو ور کوم درسم زو کوم الحمدلله مزونه ټول بیا زه منا کې په مزدلفه کې عرفات کې زمين مزونه پڑھاو او درسونم کوم خټټ الحمدلله پونه شي خدا ځل میزان پټ کړو ما چې دا سنت ادا کړ په شرط باندې پوښوي نو ذکر الجم بین سنن برفا وکان ابن مرزافات الصلاه مال امام جمع بینهما نو امام بخاری چونکه په حنفیان ورته وکړه چې ته خوای چې امام امیر الحجاج وی نماز بکی او کني ځان نشي کوله ابن عمر صاحب نه چې کړه د امام مز قضا شو ځان له جمع کوله کنه جی وقال ليس حسدني وكان كان من شاهد قال بني سالم ان الحجاج بن يوسف كان نزل عمل ذلك ابن الزبير سال عبد الله كيف نسمع في الموقف يوم عرفه فقال سالم ان كنت تريد سنه فهجر بالصلاه يوم عرفه فقال عبد الله بن عمر صدق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنه فقلت لسالم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم هل تتبعون في ذلك الا سنه باب قصر الخطبه بعرفه بس ګوره چونکه دا قصر خطبه ولې وي میدان عرب الته یو لوی جمعه ته آفرین د عربو لا یو ورځ له دمر لوی جمعه جوړ کړي چې حیرانی کې سړی خو بیا هم حجان چرته ټول هغه جمعات کې راځي اوس بار ټول نور کې ولاړی نو قصر خطبه امام له پکات لنډه خطبه وي چې اجي سره ته تکلیف نه رسي جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن شهاب بن سالم بن عبد الله ان عبد الملك بن مروان كتب الى الحجاج يتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج فلما كان يوم عرفه جاء ابن عمر وانا معه حين زاغت وزالت الشمس فسواه عند فساته اين هذا فخرج اليه فقال ابن عمر الرواح فقال الان قال نعم فقال انذرني أفيد علي ماء فنزل ابن عمر حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت لو كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق باب التعجيل إلى الموقف قال عبد الله يزاد بهذا الباب أهم هذا الحديث يزاد بهذا الباب أهم هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاذ دا زي دمارکۃ الاراض ینن ده چې کوم په بخاری باندې خلک اعتراض هم کوي د بخاری دو قسمه خلق دي ناقدین او مادحین نو ان شاء الله مونږه مادحین کیو مادحین د امام بخاری مدح کوي پوښوي او ناقدین نقد کوي یعنی اعتراض کوي ځکه چې دلته کې دا لفظ هم نه دی دا څه فارسی دا کې عربي دا چې عربي شذا نو عربی کې هم نشته دی نو هم پکار دی نو چې هم شي نو دا خو ضمیر دی نو مرجع څه ده بیا او که دا هم دی فارسی لفظ دی دا خو د عربی کتاب دی نو فارسی څنګه رااله نو دې لپاره په دې هم باندې لوی غم دی نو مادحینو مدح وکړه اور اغي داوی چې ګورا امام بخاری د بخارا او په بخارا کې د دې خپل زبان فارسی وا او چې کله یو سړی د خپل جبي یعنی یو باس کوي څه ذکر کوي څه کلام کوي څه تحریر کوي نو کله انسان باندې مادری زبان او مادری لغت چې کوم دی اپی غالب شي اوس پوښوي چې مادری لغت په غالب شه نو دی هم دینه د فارسی کلمه د هم ولیکل شو او دې کې څه اشکال دی دا موږ پښتو کې کله کله اردو کې تخریج کو پکې د پښتو ټکی راشي
از پښتو کې کله کله خبرې د اردو پکې یو درځوم دای وجه دا چې زه اردو کې درسونه کوم نو پونه شي نو بیګا خو هم تقریبا ته پونه 3 غنټه درس کړو بخاری نو اردو کې نو اردو کې زه درس کوم نو کله کله وای کیا اره وای سنو بھائی بات سنو دا ما ته تاسو چې دی لیوانې دي عربی کې پښتو کې خبرې کولې درنګ له پکې را دي اردو خبره پکې را وښتا یا یو پښتون د اردو کې خبره کوي ان بیا وی हमारे پځې زمونږه نو کله کله سره به خیال شي دا خو انسان دی نو مادحین وی چې امام بخاری دا کلمه ده هم ویلې ده او دا د مادری زبان دی او چې مادری زبان شي نو ګویا کې دی باندې مادریت غالب راغی نو دې کې عرب فارسی لفظ لیکا چې فارسی لفظ لیکل معنی دا شو باب التاجيل الى الموقف یا الى الموقف زید و درې دوتا قال ابو عبد الله بخاری وی یزاد فی هذا الباب سمانت باب د تاجیل کې زیاتول شي هم ایزن هم باندې ایزن یعنی ایزن هذا الحديث دا حدیث کم حدیث مالک عن ابن شهاب حدیث مالک ابن شهاب نه دی ولکنی اريد امام بخاری وی لیک اراده کوم ان ادخل فی غیر مواد چې داخل کوم په بخاری کې غیر مکرر یعنی تاجیل په دې باب کې حدیث د ابن شهاب پکارو چې مالک لوي خو زپ بخاری کې مکرر روایتونه نه راولم که ما راوسته مکرر نو ما بدیزه کې حدیث ته مالک ابن شهاب خامخلی کړو زمانه پوښوي هم د فارسی شو په معنی د ایزن شو معنی یاد کړه قال ابو عبد الله یزاد فی هذا الباب هم هذا الحديث یعنی ایزن هذا الحديث مسله حل شو پدې پوښوي اوس په دې لوی اعتراض دی لوی اعتراض دا چې امام بخاری وی زه په خپل کتاب کې روایت مکرر نه راوړم په دې مکرر خود چا خبره چې خلوش لیدو چې کتاب خلاصيږي نه کې 3000 روایتونه نو څه پورې موږ خلاص کړو پوښ کنه دستار بندي بشي هوا انا مګه تلاوت کوم په تلاوت نه خلاصيږي دی لا مکرر نه چې بیا مکرر پکې بسو نو داغي جواب یاد کړئ موږ مخکې ویل دي امام بخاری مکرر هغه روایت ته وی چې په سند کې ټول استادان یووي متن هم یووي هغه ته مکرر وی متن کې تقدیم او تاخير وی یاد استادانو سلسله اسناد کې استاد بدلوي هغه ته مکرر نه وی دوی هغه ته مکرر نه وی ٹھیک شو نو دې لپاره دی چې د تکرار نه ځان بچ کوما خو بیا موږ ورته وایو ته خو د تکرار نه ځان بچ کړي خو خبري علما کرام لیکل دي چې 22 احادیث په بخاری شریف کې داسې دي چې هغه بالکل مکرر دي من حيث المتن ومن حيث الاسناد 22 روایت پکې مکرر دي نو ته څنګه و چې نشته مکرر امام بخاری وی نیک وختو دا خبره کوم د نقد نه ده امام بخاری وی چې 9082 روایتونه دي چې کوم منظمه بخاری مشتمل ده 9000 او 2 دغه روایت په بخاری کې دي خدای بنده پس لیکلې می په 1400 کالو کې دي خیر انسان نو کې د 1400 کالو کې خامخر سړي په ذهن کې ظهور خرازي کنه لکه ما مخکې لیکلي زما خیال ما لیکلي نابوي خو قصدن نشته او بیا مړه 9082 کې صرف 22 روایتونو تکرار دي ته څوک تکرار نه وي مړه ورج القلیب منزله المعدوم دي ته څوک تکرار نه وي شړیا نو دې لپاره ما دلته کې تکرار نه دی راوښته ورنه پکارو چې د باب التاجیل کې ما حدیث مالک ان ابن شهاب راوښته وي خو ما ذکر نه چې زه تاسو تکرار نکوم مثلا شو جی هم باندې هم پوښوي فاصله باب الوقوف بعرفه ګوره وقوف د عرفه چې کوم دی الحج عرفه دا پتا باندې فرض دی ٹھیک شو
او بس نو سديش دي نو زوال نوان تر ما خام پر چلو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أدعو بعيرا لي فقدر تحويل. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أزللت بعيرا لي فذهبت أطلب يوم أزللت بعيرا لي مان أخرج شو زتلما أطلب يوم عرفة نفرت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة ما حضرتو كتفار في ولادي نماز وکړي چې هاذا والله من الخمس دی خود هغه خمس نه دی خمس معنا هغه شجاع بهادر عمده قریش اوچت خلقونه دی دې دلته کې دي غریبانان سره کې فما شانو ها ہونا څه حال دي چې د عرفات کې ولاړ دي ګوره به توجه کوئ تاسو لوی عالمان یې مفسرین یې او خواري خو زمونږه وا د خرو خاوندانو چې مونږه پیاغي وخت زمانه کې نه پویدو او تاسو ماشاء الله په قران پویږئ ثم افیض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور. اوس ګره د عربو یو قبیله وا اغه تب آل حمص وي اغه به چې مونږه د بیت الله بانیین یو منګ د بیت الله نگرانی کوونکیو منګ غټ خلکو دوی بچ حج کوو نو مزدلفه ته وراله او ورجه سو توجه کوه مزدلفه چې دا نو دا منتها د حرم دی او ارچ عرفه دا حرم نه دی دا خارج حرم دی زکه خو فرمایي چې ثم افیزو وځګنه زکه خو فرمایي ثم افیزو بیا واپس راشه نمانت یو نو ده چې تا د کور او باسي او بیا د کور سره باس ردن نه کوي پس لري پوښښ کنه وینته خبره نه نو دوی به د مزدلفین مخکې نتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت کې براشي چې روانو نو د آل عرب ورپسې روانو چې مزدلفین حضرت مخکې شو دوی حیران شو تاسو کې دا زوم د مشران زی خدا نو دا خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکه د الله پیغمبر او برای راس نسبتونه او تعلقات او دغه وخت حکم راغله فیزو من حيث افاض الناس هغه زیر نه واپس کیږي چې ټول دنیا واپس کیږي چغه عرفه ده جی. وبه قال حدثنا فروة بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة الا الحمصة والحمص قريش وای ګوره توجه کا ټول دنیا با بیت الله نه طوافونه کول په بربنده باندې حمص کوم د کنه دیبا په جامو طواف کو او بیا منګه یو روایت کې ویلو غالبا مغازی کې ویلو څنګه ویلو چې آل حمص با د خلق له جامع ورکولې چې چاله به جامع ورکړي نغي به طواف کپړو کې کاو او چې چا څنګه بنوي نو بربنده په نه شو کنه کله په یو لګیدل کړه درز منډي به ولې مخ کړه وما ولد وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل ثيابه يطوف وكانت الحمص يحتسبون على الناس او دیبه په خلق باندې ځان له اجر ګټه څنګه يعطي الرجل الثياب سړی بولګي د خپل جامې به شیل ورکړي يطوف فيها وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها خذل جامې ورکړي تواب وکاو فمن لم توته الخمس چې چاله به آل خمس جامې ور نکړلې نو تاو بالبيت اورياننا بیا ننګ درز بو خدای دې خیر اپیږي وکان يفيض جماعه الناس من عرفات او د بعض خلق ډلې به عرفات نو واپس رااله وتفيض الحمص من جمع عند مزدلفين قاضي واخبرني ابي عن عشر نازلات نزلت في الخمس ثم يفيض من حيث افاض الناس قال كان يفيضون من جمعنا دی بدا مزدلفين جمع مزدلفين توي دی براتل د مزدلفين فدفوا الى عرفات حکم شدویتا چې لارش عرفه تا جی. باب السير اذا دفع من عرفه ګوره تا نظر شمه قربان شمه چې چا کتابونه ویل دي نغی ته بخاری اسانه شو هدايه لیکل دي چې کله عرفات ناراضي نو څنګه برازي آرام سره په دمی سره او حدیث اوس دې ذکر راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دي چې چا به سورلی سکولا زغلولا حضرت به الله تعالی سوازي کنه رو 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 سولیان مزغلوای رو 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 نو نه بالکل دمیږي په پل باندې او نه داسې به ټوپونه و راځه هو دمی سفر دا الله تم خوښ دی او د رسول تم خوښ دی ټول دنیا ته خوښ دی اسیر زاده فمن عرفه یعنی بیان د طریقې د سفر بیان د طریقې دراتلو کله چې سړی د عرفې نه واپس کیږي او مزدلفه لراځي جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه رضي الله عنه انه قال سئل اسامه وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجه الوداع حين دفع قال كان حين دفع عرفات نه واپس قال كان يسير العناقه نو سفر د حضرت متوسط العنق متوسط سفر نه منډه او نه منډه او نه رو ٹھیک شو کنه جی دې څه پکار دی قلم دې نه پکار دی حاجی ٹھیک شو کنه فیضا وجد فجوتن دی هر کله چې حضرت لار اومند ور فراها فجوتن فراها لار نو سبه کو نصا تو بس غلو جی قال شامی والنص فوق العناق عنق متوسط توي او نص ټوپونو منډه توي قال ابو عبد الله فجوتن یعنی متساون فراغ دیتا ہوئی فجوات و فجا و کذالک رکوت ورکا یعنی فجوات او فجا دا دوار کلاو دیتا ہوئی فکر رکوت ورکا دا ستوئی دیرائیتا ہوئی مناسن لیسہین فرار مناسن لیسہین فرار اسما تو گورا مولانا امام بخاری پتنی چرتا لار نہیں تو ہے چرتا لار صورت سواد تھا آج تک ہی دیو فنا تو ولا تھا حین مناس نو سوئی مناس لیس حین فرار مناس مانشو فرار مناس مانشو فرار نشتے وقت تیختے اس سوال دے چمخ کے نس دے او دلتا مناس دے ایو مناسبت بین النس والمناس امام بخاری خو کله کله سکی د حدیث کې یو لفظ راشي دغه مناسب لفظ قران کې نو د تفسیر کوي حدیث کې کلمه د نص ده او قران کې کلمه د مناس ده نو نص او مناس ماده جدا جدا ده نو بیا د نص په مناسبت سره مناس څنګه راوړه نو امام بخاری وی چې بچو ماته پته ده چې د نص ماده ځان لدا او د مناس ماده ځان لدا خو ما د نص په موافقت کې مناس ذکر راوړه چې د نص مانو فرار ده او د مناس مانو فرار ده نو اشتراک مانوي په اعتبار مې راوړه دي نه کې اشتراک مادي په اعتبار سره دي باب النزول بین عرفه و جمع ګوره مولانا صاحبہ ته ډیر خسره مشکات کې چې کله دیږي کې یو حدیث راځي آئے کې دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې عرفات نه روان شو تر مینا پورې په لار کې نه د کوش شوی او دلته د حدیث راغی په لار کې کوش شو عرفات نه چې روان شو کنه مزدلفه ته نو لار کې یو غر راځي دای غر کې داسې اخوالار وړي کې داسې مات کړ او بیا داسې خفیف وکړ او دلته معلومه شو حضرت عرفی او د مزدلفه په منځ کې د سوارلې نه کوش شوی اوس هلته بل حدیث کراځي چې نو کوش شوی معنی پیادل سفر نه وکړي او دې کوزي دوه ته پیادل نه وای پوه شوي لکه سره مردان ته زی او لار کې اوټل راشي او دوی هلته کې گاډي ودري او چې مې اوس کی او اساس لسته قدم سو داسې لار چې سو داسې لار شي دې ته وسوک دا نه وي چې دا سره مردان ته لارې باندې راته نو سلاره په گاډي کې واله و پیادل دی ودری دوته دی کوزي دوته سوک پیادل نه وي نو حضرت کوشیو ورکه د سماعتي دی پاره نو دی بخاری ثابت شو ان نزول بین عرفه و جمع
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن حبيب بن مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاد من عرفة مال إلى الشعب ايش مال الى الشعب دا یو غاټی تا یو غرتا یو ډیرکې ته حضرت مایل شه فقضا حاجتو ورکه د سوکه مات کا فتوا يا رسول الله تصلي قال الصلاه امامك مخکې مزل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرة النافع قال كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير انه يمر بالشعب الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتقل ويتوزأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرملة عن كريب مولى ابن عباس بن اسامة بن زيد رضي الله عنه انه قال ردفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشعب الايسر الذي دون المزدلفة ايش الشعب الايسر دون المزدلفة ګوره ما ته ګوره چې راځي کنه داسې ورازي چې داسې راځي کنه الشعب الايسر مزدلفي حدود چې داخل شي نو بیا شعب قزح دی بیا قزح غر دی دا دغې نه مخ یو څو ډیره کوي په دې کې لاس باندې راځي جی انا خفبان ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. امر د پیغمبر علی السلام بالسکینه په دمی سره په وخت د واپس کېدو د مزدلف د عرفات نه مزدلفه ته و اشاره لهم بالصوت او د حضرت اشاره صحابه ته په ډنډې سره سلام واه آرام سره الله اکبر جی. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب قال اخبرني سعيد بن جبير مولى والد الكوفي قال حدثني ابن عباس انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا معنی چغې صدې شابه مخکشه دانځي وضربا بالابل وضربا للابل او خان وهل فاشار بصوتهم وقال ايها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيذاء. توجه فإن البر ليس بالإيذاء. نیکی په منډو کې نه ده موږ په منډي وونو نیکی په منډو کې نه ده آرام سره راځي آرام سره بس ایذا راغی. اوس امام بخاری لار قرآن ته اوزو خلالکم اوزو سورة توبه ولا اوزو خلالکم یبغونکم الفتنه اوزل ازار آگے منڈا اوزو اسرو خلالکم اس اوزو اسرو مانا اشوا په مقابله د ایزا سره اوسوی خلالکم ورپسی د اوزو سره نو من التخلل بینکم ٹھیک شو دا خلال د تخلل نشو او تخلل ستوي په منځ اندر تا وفجرنا خلالهما بينهما نهرا سورة کاف درتوي دمرا ډیر دی کنه څه سمرو شو